یو ورځ نبی پاک صلی الله علیه وسلم حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د نبی پاک خادم و. نبی پاک مبارک ورته فرمایي اے انس هر ټیم ته ما سره ناست وې، هر وخت ما سره ناست وې، داسې کوه چې دا ناسته لږه کمه کا، یعنی اینی ټایم ما سره چې تاسو ناست یې بالکل ښه خبره ده، خو داسې کوه چې کله ناسته کوه کله داسې سایډ ته کېږه کله بیا ناسته کوه. نبی پاک ورته وفرمایي چې دا مینس کې چې لږه وقفه راشي، نبی پاک ورته فرمایي دې سره مینه زیاتېږي. اینی ټایم را سره ناست وي نو هم د ستاسو د مینې تسلي کېږي، ما خدمت کېږي، خو لږ لږ وقفې په وقفې باندې ناسته کوه نو خامخا وقفې سره مینه زیاتېږي. نبی پاک مبارک حضرت انس سره گفتگو کوي. په دې دوران کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهم دا خبرې اوري. نو نبی پاک مبارک سره خو اینی ټایم ابوبکر صدیق هم خوښه دا وه چې نبی پاک مبارک سره هر وخت زه ناست وی، خو لیکن ابوبکر صدیق چې کله دا خبره واورېده چې ای انس کله کله وقفې سره راځه دې سره مینه زیاتېږي، او بکر صدیق هم دا خبره واورېده. نو نبی پاک مبارک سره به هر وخت ناسته کوله. چې کله ماښام مونځ شو، مازدیګر مونځ شو، او بکر صدیق صاحب جمع له راغی، نبی پاک سره میلاو نه شو. ماښام مونځ له راغی، جمع یې وکړه، نبی پاک سره میلاو نه شو. ماخوستن هم مونځ له راغی، نبی پاک صلی الله علیه وسلم پسې جمع وکړه، ورسره میلاو نه شو. چې کله به انس رضی الله عنه فرمایي چې کله به جمع نبی پاک وفرمایله نو نبی پاک ته پته وه اولنۍ صف کې څوک ولاړ دي. ټول نه اول خو ابوبکر صدیق صاحب ودرېدو، خو چې کله به دی مبارک لاړو نبی پاک به وفرمایل چې هغه ابوبکر صدیق نه ښکاري. ماښام مانځه پسې بیا نبی پاک فرمایي ابوبکر صدیق نه ښکاري. په دریم ځل باندې چې کله د ماخوستن مونځ شو، نبی پاک مبارک وفرمایل چې ما ابوبکر صدیق نه ښکاري، هغه چېرته دی؟ حضرت انس فرمایي زه په منډه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی پسې لاړم، او ما ورته وفرمایل چې دا دریم مونځ دی چې بار بار نبی پاک پوښتنه کوي د ما صدیق چېرته دی، د ما ابوبکر چېرته دی؟ تاسو غواړئ زر ورسره میلاو شئ. ابوبکر صدیق په منډه باندې راغی، وی فرمایل لبیک و سعدیک یا رسول الله، ای د الله رسوله زه حاضر یم، حکم فرمایه څه خدمت و؟ نبی پاک مبارک ورته فرمایي چې خدمت څه نه خو ته دا دریم مونځ دی چې ما سره ناسته نه کوي. عرض ورته کوي یا رسول الله سلم هسې تاسو حضرت انس ته فرمایل چې لږې وقفې باندې میلاوېږه، دې سره محبت زیاتېږي، اینی ټایم ناست وي هم ټیک ده، خو لږ دمه وقفه باندې میلاو شي، انسان د مینې د محبت چې کومه تنده وي دا لږه زیاته شي، مینه میلاو شي، بیا لطف وي مزه وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي دا جمله په ساده الفاظو باندې خو ساده جمله ده، خو که چېرې د مینې محبت په نظر ورته انسان وګوري، شاید چې د دغې جملې څوک د محبت والا به دغې جملې ادراک کولی شي، احساس کولی شي. نبی پاک مبارک ورته وفرمایل چې ای ابوبکر ما حضرت انس ته فرمایلی چې وقفې باندې میلاوېږه. ای ابوبکر ما خو تا ته نه وویلي چې ته په وقفې میلاوېږه، نو بیا به تا د مینې محبت هغه انداز نورم جدایي. ای ابوبکر ما انس ته فرمایلو، ای ابوبکر ته خو زما ما تا ته نه دی ویلي، ته چې هر وخت ما سره ناست دی، د ستا مینه محبت به د هر چا نه زیات وي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره حد درجې مینه محبت تو حد درجې پیغام ورکړو په سړو کې چې څوک ما ته ډېر ګران دی، هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی.